پسماندگان وی کنه بچا پنځپیر مولا حدث چلو دی والو فلج مړو نو مخ له پټ کړو خلکو ملاقات لته نه خوته ها وی ملاقات بند دی دا ولی مسخ وکړه مسخ او کنه ان لله و انا لله و جبل غشو دی وی پنځپیر مولا چې مړ شو نو وی دا دې چې مړ شو نو د مرګ وجه دا و چې فالج والي نو وی چې کله مړ شو نو وی دې مسخ شوی و کنه نو چې کله دې مسخ شوی و نو د یری چاته خو دې نه شو چې دا خو هغه د اولیاء ګستاخ او چې د ټول مر اولیاء پسې بکواسات کړي او خرافات ویلي نو اوس که خلکو ته خایو خلک وای چې ګوره د اولیاء وزار والو نو دا غي د وجه خلکو ته ویل چې شیخ سے وصیت کړي چې ما بچاته نه خای دا سی ویل ور او کله دا مخه خلکو ته خو لکه شیخ سے وصیت کړي چې ما بچاته نه خای مخه او دغه چې غرشو دغه چې غرشتو بابا جی سے رحمت الله علیه نو هغه 2 غنټې خلکو کور کې او 2 غنټې په ایمان لکه خلکو ته خودو چې ګوره دا کې دې صحیح و نو خو د قبر خوشبوئی او سلوي خرز دا قبر نه خوشبوئی ته د کوم زی ته د کوم زی د یعقوبی د یعقوبی لکه پنځپیر مولا سره د علاقه نږدې ده نږدې ده او کنه او ولا نږدې ده او لکه عمر د څومره دی 60 سال شپېته کال عمر دی او د پنځپیر مولا د مرګ په 100 کال کېږي لس دولس کاله دا کېږي نو مطلب دا چې ګوره دا اوس بالکل حق خبره ده او ښه مستند خبره ده کلیوال د پنځپیر مولا کلیوال مونږ ته وایي که نه چې پنځپیر مولا چپه شو نو مسخ شوی چاته یې نه ښودو ښه جي ښه آفرین ښه جي هغه موږ دا خبره کړې وه چې زمونږ عالمان بشي نه ګل په شان پراته وي آفرین دی چې مسخ شوی دی نه خو ژبه راوتې وه او په ایمان خلکو ته ملاقات بنده ده او په ایمان او ژبې راوتې وه ژبې راوتې وه فارغ دغه سره او ما خو دا مورېدلي وي دغه وخت کې یو طالب ځان لیونی کړو چې یاره زه خو شیخ صاحب چې ونه ګورم ما باندې وخت نه تېرېږي چې ورمنډی که او هغه چې وکتو نو هغه ژبې راوتې وه نو بیا خلکو هم والو زامن وي چې دا خو شیخ صاحب وصیت مات کړو نو بیا هغه د پنځپیرتوب نه توبه هم کړه چې ما خو صرف دې دپاره ګټو چې په ده څه چل شوی دی ده خو رښتیا ژبه راوتې وه او زما خیال دی وي سیفون مولا هم چې مړ شي او چاته یې نه ښودو دی هم چاته نه ښودو که نه د شپې خښ کړی و چاته یې ښودو هم نه او چې څوک یې ونه ګوري ځکه وي دی نه جون کې هم سم سوځېدلی پلاسټک جوړ شوی نو دا د کدین اوس پته مونږ ته ولګېده چې د اولیاء بېدبي ګستاخي کول نه دي پکار که چا د اولیاء د انبیاء بېدبي ګستاخي وکړه نو هغه نه چې کوم دی د مرګ نه پس څه جوړېږي مسخه کېږي علماء هم دا لیکلي دي که نه چې کوم یو عالم و مولا اولیاء پسې خبرې کوي او دی مړ شي تاسو د هغه قبر کولو کې د هغه قبر کې به د هغه نه سپی جوړي ځکه چې قرآن وایي چې کم کسان د تورات کې له میزان باندې بار کو او بیا هغې باندې عمل نه کولو نو قرآن کریم وایي چې کمثل الحمار یحمل اسفارا او الله تعالی د هغه مولا باره کې چې د انبیاو د اولیاو بېادبه و بلعم بن باعوره د هغه باره کې وایي کمثل الکلب د هغه مثال له سپي دی نو چې کوم عالم د انبیاء اولیاء خلاف د هغه مثال له څه دی د سپیو دی نو الله دې مونږ د انبیاء د اولیاء بېادبۍ نه وساتي امین پې ووایه یاره بس توبه مې ده ښه دا ټول والله مسخ شوي د خدای نه مو ولګوو